بیان د قربانو اضاحی چې کومه ده نو دا جمع د اضحیه ده او اضحیه قربانه ته وایي اضحیه قربانه ته اضحیه ولي وایي لانها يفعل في وقت الضحى ځکه چې دا د وخت ضحى کې کیږي د په دې اعتبار سره تسمیه د شی په اعتبار د وقت سره ده حکم دا قربانه سره حنفیه حضرات فرمایي چې دا قربانی چې دا واجب ده علی الموسر والمقیم باندې چې مالدار هم وي او مقیم هم وي امام مالک رحم الله فرمایي چې دا قربانی چې دا واجب ده په موسر مالدار او مسافر دواړو باندې امام شافعی رحم الله اور امام احمد سے اغي وی چې دا قربانی سنت مؤکده علی سبیل الکفایه ده سنت مؤکده علی سبیل الکفایه ده کفایه معنی دا چې ایوب پکور کې یو ګډ حلال کی نو باز ټولو ذمہ فارغ شو تیشوا اور منګوي چې دا واجب ده او دلیل د وجوب حدیث ابن ماجه ده من وجد ساعتا ولم يضح فلا يقربن مصلانا کم سړی چې مال مومي او د قرباني ونکي د زموږ جناز عیدګاه ته د مزګزارې زه ته نه راځي دې موږ سره کار دی او دانګي رست راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابي طويلو چې فل یذبح مکانها اخرى یا عزت لکنا فلیذبح مکانها اخرى تا چې کومه قربانی د مانځنه مخ کې علاله کړی دا هغه ایسر وجوب نه دی ادا شوی نو ته دای په ځای باندې بل علاله کا معلومه شو چې دا قربانی واجب ده علی الموسر او فرق دا د زکات او د قربانی او د فطرانی زکات واجبی کی په خاوند د نصاب باندې قربانی واجبی په خاوند د نصاب باندې فطرانم واجبی کی په خاوند د نصاب باندې او فرق دا دی چې په دې کې زکات کې نصاب حولی شرط دی او دې کې نصاب حالی شرط دی حولی او حالی کې پوښ وکنه لکه پیر صاحب څنګه پیسې جمع شوي کال په تیر شو بیا دا وخراغه پیسې ورڅخه زکات په واجب دی او مورید صاحب چون عبدالجلیل صاحب اردی څنګه پیسې نه وي سالو اختر دی اوس ور ماقام 4 لک روپے ورکې 100 روپے ورکړي ورغه د دې د ضرورتونو فارغ وي نو ګټ په واجب شو نو زکات لپاره نصاب حولی او فطرانی او قربانی لپاره زکات ہے نصاب حالی بس ان شاء الله مسله حل شي ان شاء الله او خلاصه دا چې کتاب الاضاحی کې کل ابواب جدید اغش پارست احادیث مرفوعات سلور صلیح دی 44 معلق پکی 15 دی او مقرر پکی یو کم صلیح دی د 15 احادیث پکی چې دین نو نیوی دی مخکره باب سنت الاضحیه وقال ابن عمر هي سنت معروف امام بخاری وی چې سنت الاضحیه چونکه دیم د امام شافعی رحم الله مرګره دی چې دا قربانی سنت ده دې سنت الاضحیه طریقه د قربانه وقال ابن عمر هي سنت دا قربانی سنت ده و معروف او مشهور ده معروف معنا د مشهور سره دی بعض کله معنی کې سنت ته او خط طریقه کار دی نه سنت دا سنت ده و معروف اور مشهور ده یعنی اگر چې قربانی خم مشهور ده خو په اعتبار د درجه دا سنت مؤکده ده جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد اليمي يعني شعبي عن البراء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدا به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من ګوره عمل د پیغمبر علی السلام په مانزه د اختر کې چغلوی اخترو لغداو ان اول ما نبدا به في يومنا هذا اول اغامل چې موږ شروع کوو هغه باندې په دې راځي کې ان نصلي مزبکو
ثم نرجو بیا بکورتزو فننحرو قربانی بکو من فعلو چا دا کارو کو فقد اصاب سنتنا نغی عمل کو په طریقې د سنت زمنګا ومن ذبح غچا چلاله وکړه قبل دین مخکی یعنی مزد مخکی فانما هو لحم قدموا لعلی بس دې دا غوخه وکړه ز خپل آل مخکی کړه من النسک د قربانینا پوښ کنا لیس من النسک فی شیئن ندا د دې دا علالا من النسک د قربانې د عبادتنا فی شیئن پس درجه فی شیئن پس درجه یعنی د دې څه درجه دینی نشته صرف درجه قصابنه ده چې واخه وکړه او په خپل وکړه گاونډیان وکړه فقام ابو برده ابن نیار ابو برده ابن نیار پاسه وقد ذبح او دې د مزنمخي علاله کړي وا دی ان اندی جزاتن ما څخه یو پیسکوره دې د شپږ میاشتو قال اصبحها علالیکا ولن تزیانا حدیم بعدک دا د شپږ میاشتو پیسکوره کافی بنشي د هیڅ یو کسنا د تانه پستا ٹھیک شو بیا دتیم وقال مطرف عن عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الصلاه اچا چلاله وکړه فتمانزنا تم نسکو قربانی پورا شوا واصحاب سنت المسلمین او دې اورسه د طریقې د مسلمانانو ته ګوره مسله خدا شو چې قربانی واجب شو په مالدارا او چرته مز نرست بای او دا حکم چې د اصحاب امصار لپاره دی هر چې اصحاب د قرا د باندولي اغي لپاره اغي باندې مز نشته دی بهتره دا چې د قریب زید مانزه ته انتظار وکي لیکن کې چې انتظار نکي او نفس نور خطو سره قربانیان وکي نو کافی ده یکفي اوس ابو برده ابن نیار صحابي دی د رتو حدیث کراوی دی گاونډیان غریبانانو دی یره چونکه دا اختر رز دا خوشاله رز دا وخی حکم او دی غریبانانو باندې احسان وکما نو دی دغه د غربت په وجه سره او احسان په وجه سره قربانی مخکې وکړه ته چراغ یا رسول الله ما خو مخکې وکړه په دی وجه باندې وکړه وسما څنګه سنشته د سواد یو پیسکورینا عام د شپږ میاشتې دی یا د کال نه کم دی حضرت ورته چې چونکه ستانیت خو د قربانی خود شوی نه ده خو زدا پیسکوري اگر چې د کال نه کم دی تال لپاره مړه جایز دی ته حلال کا خدا سستا خصوصیت ته قیامت پورې دار چا بل چا خصوصیت نه دی خبرې باندې پوښوم امه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد بن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذبح قبل الصلاه فانما يذبح لنفسه من ذبح هغه چا چلاله وکړه مکه د مانځنانو دی علاله وکړه خپل ځان لره غوخي دوخري ومن ذا بعد الصلاه فقد تم نسكه یا نسكه دی پورا کړ خپل قربانی واصحاب سنت المسلمین جی او قسمت الامام الظاهری بین الناس باب دې په بیان د ویشلو د بادشاہ د امام قربانو لرا په منځ خلقو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لچمال ملاو شو صحابه کرام کې قربانیان یې ویشلې او شګنا اخر کې یو صحابي ته کم عمر پاتې شو حضرت داستا خصوصیت ته واخلا وبه قال حدثنا معاذ بن فضل قال حدثنا هشام يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بعجة الجهني عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ضحايا پیغمبر علیہ السلام ویشلی په مېز صحابو کې قربانیانه فصارت لعقبة عقبه ابن عامر صاحب ته جزاءتن اے دکال نکم پسکوره ملاو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ورته یا رسول الله صار لی جزاءتن قال ابن کبست ضحی بها زت په دې قربانی وکا دا د دې خصوصیت ته بل چا د پار نه ده علماء وی چې د قربانی د ساوري د کال نه یو ورځ کم یو ورځ چې ورته وي نو قربانی نه کیږي پوه شو کنه مخکې ده باب الضحیه للمسافر والنساء ګور علماء کرامو مسأله د احناف دا د قربانی واجب علی المقیم ده قربانی واجب علی الموسر والمقیم ده او قربانی په فقیر واجب نه ده نو دارنګ په مسافر واجب نه ده امام شافعی رحم الله مسلک دا چې دا سنت ده لہذا مسافرم کول شي او مقیم هم کول شي امام بخاری چونکه دغه مزاج ده نو دی الاضحیه المسافر والنساء ذکر د قربانی لپاره د مسافر
او لفاظ خذو تکشوا او مگر به معنی داسو کو باب جواز الاضحیه المسافر والنساء الګه کې مسافر په حالت سفر کې قرباني کوي واجب خو نه ده کې کوي ودی کی او چې خزه مالدار نه یو غریب ده خو باغی نشته ده خو کې تو کې خزه او کې نو ودی کی ها لیکن اوس مسله دا د موږ ورسره غپ تکو امام بخاری صاحب سره چې تاسو کوم باب راوړ دي اضحیه باب دې ذکر کې باب د اضحیه دی او حدیث د تمتع راوړي حدیث تمتع دی کنه د حج کې دا حضرت صلی الله علیه وسلم چې حج لاله د خپل بیبيانو په ځای باندې والا لکا دا خو روایت ته تمتع دی او هغه ته قربانی نه وي او څه دی وي د می شکر دی وي او د می شکر دی ونه شکر سیوا دا بوویو الکه کې یو مسافر قربانی کینو جایز ده کہ خدا قربانی کے غریبہ او خاون جائی پر دیکھے نو جائز جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وحاضر بسرفه فقبل ان تدخل مكة حضرت عائشہ جو حاضت عادت ولراغه بیمار شو په مقام د صرف مخزات دینه چې داخل شمکه تازه کدل تر 20 کیلومتر دی ويتب کی او دانا سو او جړې تلا فقال حضرت مالکی انفستی یا انفستی سدی تعالی انفستی پوجگن یا انفستی ای بیمار شوی ویجی او بین هذا من دایو معاملہ دا كتب الله لا بنات آدم الله په تقدیر کې لیکل د اولاد آدم باندې فقضي ما يقضي الحاج كوا اغامل چاجان کوي غیر الله تطوفي بالبيت البته طواف بیت الله مکوا فلما كنا بمنا چې منا تو رسیدو اوتیتو بلحم بقر حیات عائشہ صدیقہ ما ته وخد غواراولا ماته ما هذا دا صدا بزح رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ازواجی بالبقر حضرت صلی الله علیه وسلم قربانی کړو د خپل بیبیانو طرفنا بالبقر د بقره بالبقره په بقره پوښګا او سوال دا د مولانا صاحبہ علماء ذکر کوي چې دا قربانی چې کم دا بغیر د اذن د مالک نه خو جایز نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قربانی کړو بیبیانو نه به تاسو کړو اوس کته چې دا تاسو نو ک تا ته چاوي حضرت عائشہ چې دا خو حدیث صدا او تیرا معلومه شو چې عائشہ نے تاسو نو کړي مګر چې کوم صاحب شریعت دا ویلي چې بغیر د اجازه ته مالک نه قربانی جایز نه ده دا خو قربانی ادي کړي دا یقینا په اجازه به کړي وي او کته چاشي ته پته نه و دغه جواب آسان دی عاشره چې وخراغي سدي وستاسو د قرباني غوخه ده دې کې څه اشکال دی زما جواب یا چې بوډا خبر یاد شو سدي راوړل لکه چې تاسو قرباني غوخه راغلم چې کېده الکه دا پردې غوخه ده کې زمونږ غوخه بل داسکی قربانو زمانه کې یا چې تاسو خپل زمانه مصلحت شو مکه ده باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر باب دې په بیان دي چې یشتهى من اللحم يوم النحر زړه کیږي د انسان غوخه ته پر د اختر وځکنه یشتهى اشتهاوی د غوخه پر د اختر مخکې وبه قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن وليد عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم د اختر پر ازوی من كان ذبح قبل صلاة فليعيد دا دل د احناف شو چې چا موږ نمکي قرباني کړی دا اعاده وکړي اعاده خو د امر واجب کی په امر سنت کې نیوي دا دل شو فقام رجل ابو برده ابن نیار پاس دی یا رسول الله ان هذا يوم يشتهى فيه اللحم دا یو ورځ دا عادتن په دې کې خواهش پیدا کیږي د غوخه وذکر جیرانه او دې ذکر ک فقر د خپل گاونډیانو او وی چې وایندي جزاتن خیر من شاته لحم ما څنګه یو ګډوره دی یو پسکوره دی چې هغه په جسامت کې غوړه دی د دو ګډو د غوخونه فرخصلو فی ذالک نو حضرت ته اجازت ورک بس اوس راوی دا حدیث یانس
لا دی ز خبر نیم ابالغت رخصت من سوا املا ایدا اجازت د کم عمر ساوری علالو مان یاد کا ایدا اجازت په کم عمر ساوری علالو دا فقط ابو برده ابن نیار دے پارا دے یا چکم دے نور له پارا دے ثمن کفن نبی صلی الله علیه وسلم بیا ماهر شه پیغمبر اسلام الهک بشین خپل دو ګډو تا فذبحهما اغیا لکری وقام الناس الى غنیمه او پاز خلق خپل ګډو تا فتوزعوها نو دوی تقسیم کړي دا علالو دی پارا او قال یاوی فتجزعوها نو پس دلالو نه غوخي ټوکړي کړلې ان یاد شو هر څوره پاس د خپل قرباني حلال کړه هر څوره پاس د خپل قرباني ټوکړي کړي غوخي مزیدار کې بیا تکې نه تر په خرمه کې دا من قال الاضحى يوم النحر من قال الاضحى يوم النحر ګور مولانا صاحب علماء کرام صلحاء امت زکات طالب جانا د ابن سیرین رحمه الله او د ابن حزم رحم الله قول دا دی چې د قربانی رز فقط یو رز بس او ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حدیث کې راځي الاضحى یوم النحر قربانی د یوم النحر رز یوم النحر د قربانی رز دا ابن حزم ابن سیرین دا مسلک دی احناف وی چې قربانی درې ورځې دي یوم النحر و یومان بعدها نو 10 11 12 امام شافعی سے نیک بخت ایام تشریق سلور دی دام سلور دی نو امام شافعی سے سلور دی 10 11 12 13 مازیګر پر قربانیان کولش مګ په حدیث ته و یومان بعدها فقط 3 ورځې دي ابن سیرین و چې فقط یو ورځ ده او حدیث کې راځي چې یوم الاضحى یوم النحر منګو د یوم الاضحى یوم النحر معنی دا نه ده چې احتراز نه دی چې یوم النحر فقط د اختر یوم الاضحى د نور نه نبی علیہ السلام کمال ذکر کړي کامل قربانی یوم النحر ده الفضل متقدمی دي کنه نو کامل قربانی پړومبه راځي دا بیا پدری مجاهد د پدری مجاهد وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي بكر عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزمان قد استدرك دا حدیث مګه مخ کې ویل شابه سنه 12 شهرا من اربعه حرم ثلاث متواليه ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مزرع الذي بين جمادى وشعبان اي شهر هذا قل الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظن انه سيسميه بغير اسمه قال اليس ذو الحجه قلنا بلى قال فاي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظن انه سيسميه بغير اسمه قال اليس البلده قلنا بلى قال فاي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظن انه سيسميه بغير اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال گمانكم وأعراضكم استاسو عزتنا فتاسو من حرام دي حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد ظلالا يضرب بس ګوره دا حدیث تاسو په جلد اول د بخاری شریف کې ویلو قالته یو جمله وا الا لا ترجو بعد کفار یضرب بعضکم بعضا ګوره مان رسو کافران نشه التم ویلو چې لا ترجو بعد کفارن مراد یا استحلال دی یا فعل د کفار مراد دی چې چا د بخاری لولو ذوق وی دا حواله التولی کوي چالت کفار عدل تک ذلال دی معنی دا شو لا ترجو بعد ذلال مگر دې اون ګرځي د مان پس گمراهانو ځکه په قتل سره سړی زوال کیږي او کافر کیږي نه یاد بعضکم رقاب بعض الا خبردار یبلغ شاهد الغائب موجوده د رسیب غائبین ہوتا ولی فلال بعض من یبلغ شاید بعض داغه چانا چې چا د دین او رسول شي ان یکون او عاله چې دین له زیات یادون کوي من بعض من سمیا بعض دغه چان چې چا بذات اوریدي یو سره د شیخ نه بذات اوري الکه ته د مانواري بذات مثال په تور سره بیا ته بل چاته واوري هغه د تان زیات حافظ وي او تان دمر خیر نه رسي چې دغه نه سمره زیات خیر ورسي
وكان محمد اذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم. محمد نے مراد سیرین دکھا. الا هل بلغت باب الاضحى والمنحر يوم بالمصلى. باب الاضحى قربانی والمنحر او نهر د وخانو بالمصلى په مقام د عیدګاه دی. اوس ګوره مولانا صاحب توجه کوا د دې مقصد دا نه دی چې لکه قربانی او نهر په مصلا عیدګاه بکای بل ځکه نه دی حدیث کې امام بخاری عادت النبی ذکر کې صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام لس کال مدینه کې پاتې شو حضرت کې لس کال کوم قربانی کړي وا نه په مصلا کې کړي وا او دغه وجه داوا په مصلا باندې غربا فقرا جماعتنا لرلن براتل چای ته خو خورل آسان شي. او دې خبر دا و مولانا صاحبہ چې مقصد د پیغمبر خو تعلیم او چې خلق راځي د قرباني چلی زکی بیا ځي خپل ځین قرباني نه کوي قربان. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي وقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينهر في المنهر قال عبيد الله يعني ينهر في المنهر قربانی به کولا په نهر د اوخسرا په مقام د منهر یعنی مصلا. فقط عبید الله معنی کې یعنی منهر النبی مراد منهر نه هغه منهر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ځکه حضرت نهر کو التلال الله جی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر اخبره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينهر بالمصلى. باب ضحيه النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين قرنين. باب ضحيه النبي باب د بیان د قربانۍ د پیغمبر علی السلام. ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشه ګډان حلال کړی دي. خدا چې ګوره ګډان څنګه ګډانو خسار به ګډانو او درته مدینه والو با قربانیان خې پاللې اخی به سربولې او بیا پیغمبر علی السلام بغډ علالو څنګه به علالو اخکرو والا او ځکه چې دا کامل دی اگر چې مونې ګډ هم جایز دی خوستا په هدايه کې عاشق غلط ده بیا کتاب ذکر خپل عاشق صحیح کا التا عاشق غلط ده او هغه او بیا ځان سمه کی ځکه چې اخکر سره د قربانی سره تعلق نشته مونیم جایز دی وعدت اقرنینو او بل املحین برګ برګ خستا او دا خسته چې کمی کنا دا به تعالی معلومه مولانا صاحبہ چې منډه تلاش ما یو غوا خلصول په غوا موسی یو تاجر ماته دو ما دغه پیسې ویلي وې د غوا د دمره نه د خدا کپړې د دي یعنی خسته د سرمنه خسته ده نو بعض وخت قیمت په خایس باندې هم وی کنه نو حضرت اعلی قسم ګډان اقرنین املحین موجودین پوجو کنه نو خاص ساربه خ اخکرو والا برګ برګ او حضرت په منهر کې اوپر ذل او په دیولی بوله پکې خدای بسم الله الله اکبر فیکا بشین ګډان اقرنین اخکرو والا ويذكر سمینین چې خسار به. وقال يحيى بن سعيد سمعت ابا امامه بن سهل قال كنا نسمن الاضحيه بالمدينه ومنګه چې سربول با قربانیان په مدینه کې وکانه المسلمون يسمنون او مسلمانان چې هم سربول دا خو هدايه له ټول فقهان جمع شوی د خیر سره. اوس هدايه والو لیکل دي کتابونو د فقه الکه یو سره دو قرباني علالي او خواري ایو سړی چې کوم دی یو قربانی علالی خو خم مست غوخینه د کم ثواب زیات دی د غوخینه ثواب زیات دی یسمنون تقوم کېدا مخکدا. وبه قال حدثنا ابو ابي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب بن سمعت انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزاحي بكبشين وانا ازاحي بكبشين. وبه قال حدثنا دې ته وی انس سنت ادا کیږي ویسه زما خپل رائے داده کې خفقېږي نه کنه اسی خبره کوم زم چې قربانی کوم زه د ګډ کوم سکال می د غوا کړي و خدا غوا موږ د خپل پکور کې پورا کړي و خو زه د ګډ کوم یاد بيزي کوم ای وجه صدا یو خدای حضرت سنتوم دی دیم دادی چې فقہ کې دالی کل دی چې د وو کالو کې ټول نیت صحیح وي کې یو پکې مرید الله همي د قربان نه کیږي د یو سړي کې مال مشکوکی قربان نه کیږي د په دې اعتبار سره بهتره دا چې هر څړ خپل ځان خپل قرباني وي. جی
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انکفا یا انکفا روان شمائل شو جی إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما اقرنین اخکری شوی املحین مانا برگ برگ شو او دب تلان دل کلی استحباب د تزهیه ده بالاقرن ٹھیک شو کنا زکه چې دا کامل روبدار وي فذبحهما بيدي حضرت خپل پاک مبارک لا صلاح کړو آفرین هغه ګډان الله چې حضرت لا صلاح. وقال اسماعيل وحاتم بن وردان عن ايوب عن ابن سيرين عن انس تابعه وحب عن ايوب وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما ګډي ولا ورکړي یقسم على صحابتي چې دې په صحابو تقسیمولې زهایا قربانیانه فبقي اتود نو پاتش دې په لاس کې اتود ورغمه د کور ساتل شوی د شپږ میاشتونه د کال نه کته کته فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حضرت زحفي به انت زستا شو حلالك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ابي برده زحفي بالجزاء من الماضي ولا حضرت ابي برده بن نيار توي قربانيو کا بالجزاء من الماضي ګورا ګډ مبارک فقها لکی ګډ کې د شپږ میاشتوي بشرطي کې چې جسامت د کال وی پورا بیا جائز دی خدا مسله ګوره اس خلکو ګر بڑ کړه ها اوس موږ شپږ میاشتوم کیږي نه شپږ میاشتو ال کیږي چې کال چې چاته جره دا به سوی وای ویره وی به کال یو لس دولس میاشتو به دیالس میاشتو بیا پټی تا اګنوي چې نه کم دین بیا نه کیږي ګوره او هر چې ماز دی د ماز بالکل جائز نه ده په صورت سره خدا فقط د ابو برده ابن نیار خصوصیت ته. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء قال ضحى خال لي يقال له ابو برده قرباني وکړه زما ماما خال معنا ماما جی شاتو شاتو لحم فقال يا رسول الله ان عندي داجنا ان عندي داجنا ما څخه د کور ساتل شوی ورغمه ده داجن من پوشي د کور ساتل شوی ورغمه جزعت من الموز قال اذبحها ولا تسلح لغيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاه فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاه فقد تم نسكه واصاب سنه المسلمين تابعه عبيده عن الشعبي وابراهيم وتابعه وكيع عن فريس عن الشعبي وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبننا نما څخه یو پسکوره پسکون کې ده عناق لبن مان پوښي پسکوره پسکون کې ده بيزي ده اکه شپږ میاشتې و میاشتې بچي چې کوم ده د بيزي پسکی جی. وقال زبيد وفراس عن الشبيع عندي جزاءة وقال ابو نحس حدثنا منصور عناق جزاءة وقال ابن عون عناق یعنی بعض روایت کې عناق راضی یعنی ما څخه عناق ده بعض راضی جزاء یوم جزاء د شپږ میاشتې ش عناق هغه پسکوري ته وی چې د مور پسکی. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ابي جحيفة عن البراء قال ذبح ابو برده قبل الصلاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابدلها قربان دي بدلك فقال ليس عندي الا جزاء قال شعبة واحسبه قال هي واحسب ازغمانكم بابا برده ابن نيار باندې چې قالوا يا خير من مسنا دیکھو ماش وړي کې او د کار نه زیات خده پیجالها مکانها زدا په زید قربانه وګرځوا ولن تزيان حد بعدك داستا خصوصیت. وقال حاتم بن وردان عن ايوب عن محمد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جزاتن اپس کوش پګ میاشتي دي باب من زهل ازاهي بيده باب دې په بیان دا چا چلالی کی په خپل لاس اشاره د مولانا سے مسئله توقع ده چې قرباني شبیر احمد باندې واجب شو ول اولاد د چې دې خپل پلاس الاله کی او کې دې الالول ناراضي یا الالول نشي یا ول چل ناراضي یا الالول نشي بوډا د زما په شان د دې بیا بل ته امر وکي خو بیا علماء کرام فقهای امت لیکي چې دې حضور وته ضروری دی او ځکه دې ورته اذن کوي اولاد دې چې ازاهیه بيده وبي قال حدثنا ابن اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن انس قال زه النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املهين غدان
ام لهین برګبرو فرایت مال دلو حضرت سے وازن قدمو اخون کې خپل قدم علا صفاهما اولد دوی باندې یسمی بسم الله ویلا ويكبر الله اکبر وی فذبهما بيده باب من ذبح ذحیت غیره وانا رجل ابن عمر في بدنته وامر ابو موسى بناته ان يضحين بايديهن فسره توکیدا تعالی دمه در کوم خام باب دې په بیان د من ذبح ذحیت غیره هر هغه سړی چې الاله کی قربانی د بل یو دلته هغه فقہی مسله ده هغه ته څوک اشاره ده ذبیحه د غیر لکه عبدالوارثم ګډ اغستو او شبیر احمدم ګډ اغستو خو په علالی وخت عدل بدل علالی نو جایز دی یو معنی دا شو دیم معنی دا ده چې د مخ کې باب تفصیل دی مخ کې باب کې داو چې بهتر دا چې الاضاحی بيدیه خپل قربانی په خپل لاس علاله اوس دلته من ذبح ذحیت غیره معنی کې اوسه په خپل نشي علالو له او دې د بل په حکم سره دغه قربانی علاله کی بچا قربانی شو د ذابح شو د مذبوح انه شو چې د چادر دغه شو د ذابح نه دا امام بخاری من ذبح ذحیت غیره جایز دی چې د بل سړي قربانی د علاله کی د اجازه بس او د دې تایید کی وان رجل ابن عمر فی بدنته ابن عمر قربانی کوله د اوخه یو سړی راغی ورسره مرګتیا وکړه اوخي ورسره وتړ او وینیو دی حلال ک بیا وپرځو ای ورسره سمن جدا کړه بیا ټک ټک بټیکتا دارنګي ابو موسی الاشعری رضی الله عنه حکم کړ بناتو ته ايو زهین بأيديهن تاسو خپل قربانی په خپل لاس وکړئ دا بهتره ده وبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف وانا ابكي اس حدیث مونږوي فقال ما لك ان فستي قلت نعم قال هذا من كتب الله على بنات ادم اقضي ما يقضي الحاج کواغه عمل جان کوي غیر الله تطويل البيت وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء بالبقر حدیث راوړو وګوره حضرت د بل په قربانی کړي دا باب ذبح بعد الصلاه باب د بیان د علالولو د قربانی پس مانځنا یعنی وخت د قربانی چې د مزنه بعد دی وبي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال اخبرني زبيد سمعت الشعبي رضي الله رحمه الله عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب تقرير کو فقال فرمایا ان اول ما نبدا به من يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننهر قرباني بكو ومن فعل فقد اصاب سنتنا ومن نهر فانما هو لحم يقدم لآله او کی چا د مخ کی قربانی کړي نو غوه ولا کوړتا لیسن نستکفی شین نذدا قربانی دي د قربانی د درجونه عائشه ابو برده ابن نيار يا رسول الله ذبحت قبل ان اصلي وعندي جزاء خير من مسنه فقال اجلها مكانها ولن تجزيا شك دراوی دي حالت ولن تجزيا نحدم بعدك یا کو فرمایت ولن توفیا انا حدم بعدك هرگز بکافی نشی جائز بنشی یو کس نه پتانه پستا باب مرزا قبل الصلاه عاده باب دې په بیان دا چا کې یو سړی د مانځنه مخکې قرباني وکړه نو عاده دې به دوباره کوي دا دلیل دې د احنافو چې قرباني واجب ده او بي قال رسول علي ابن عبد الله قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن محمد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاه فليعد فقال جن هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر حانتان من جيرانه دا دې څنګه مخکې دغه ټکی پکې نو وذكر ابو برده ابن نیار ذکر کا څه حانتان ذوف حانتان فقر حانتان فاقا من جيراني د خپل گاونډیانو فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره گویا کہ نبی علیہ السلام عذره قبول کا عذر دے دے عذره اے قبل عذره معنی یاد رکھا قبول کا عذر دے دے وی دے وعندي جزاء خير من شاة لحم فرخص له فلا ادري راوی وی زنیم خبر آپ بلاغت رخصتو ایدا عام دے رخصت عملا یانا ثم کفا
بیا حضرت مائل شلا کبشین یعنی فذبحهما ثم انكفى الناس بیا مائل خلق الى غنیمت نخبل گور بزوتا فذبحوا وبي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا اسود بن القيس سمعت جندب بن ابي سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر قالوا فرمى من ذبح قبل الصلاة فليعيد مكان اخرى ذات دلدهن في انشر ومن لم يذبح فليذبح وبي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان فراس عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يورز فقال من صلى صلاتنا پشاند مزمگا واستقبل قبلتنا زم قبلتا فليذبح زم پشاند قربانی کی حتى ينصر فلا يذبح نہ قربان دی نہ کی حتى ينصرف اجر من فارغ شي فقام ابو بردة بن نيار وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت فقال هو شيء عجلت دا یو خوجتا مخلا لکڑا قال فإن عندي جزات هي خير من مسنتين دو مسنونا اعذبها قال نعم ولا تزين احد بعدك قال عامر هي خير من نسيكته يوم دا شوا چې دا وردا من نسيكته د قربانه مخکنه دي دینا یا من نسيكته د دوړو علالونا مخی علاله د وخوا او دا علاله د قربانه دا او دا دغه نه به تر دا باب وذل قدم على صف على صف على صف ذبیحه باب د خذل د قدم د ذابحه ولدا ګډ باندې وبي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا امام ان قتاده قال حدثنا انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح بكبشين املحين اقرنين اگدان دوا املحين برغبرو اقرنين اخروالا ويذبح رجل ولا صف حتیما دای په اولو ويذبح بيدي پخپل لاس باب التکبیر عند الذبح الک جکل ساوره علاله بسم الله الله اکبر بوي وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال زح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيدي وسمى وكبر وزار رجل ولا صفائما شابوس مخكذا باب اذا باس بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء بس لم يحرم ویا باب اذا باس بهديه کہ یو سړی خپل قربانی لګي حرم تا لیذبح چې په مکه کې ته حلال شي لم يحرم علی شیون نو په دې اس نه حراميږي ګوره مسلې مسلې ته وکیدا اوس خدا سے خلق نه کې نه قربانیان وړي شي عربو دستورو چې اجان بدل نغي بولکا دا زما یو اوخدان سره بوزا حرم کې حلال کې غریبانو باندې زما ته ثواب وشي نو بعض خلکو بچی اجي سره قرباني لګره نو قرباني به مقلد کړه او دلته به احرام وتړه او په منځلي د احرام ممنوعات احرام په پابندي کولا او قرباناستو چې کله به قرباني حرم کې حلال شو نو دې به احرام کولاو امام بخاری دا حدیث راوړ حتی عاشر روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ما قربانیان په خپل لاس پویلې یعنی هغه نیال هغه تقلید قلاده ما په خپل لاس جوړ کړی او خو ته یا ګړو ته واچولې بیا په پیغمبر علی السلام اجي سره ولېګلې چې دا التما زما په ځای حلال کا لیکن پیغمبر علی السلام با څنګه چې عام خلق پاتې کېدل دقه سیو حضرت په ځان ما احرام نور راوښته لہذا دا جایز نه دي باندې پوښتنه په مسلې باندې په مسلې پوښوي تمان اذا باس بهديه کچره سحرګل لیګل کې په خپل قربانې سره عبدالجلیل سره لیذبح چې حلال کړي شي په حرم د مکه کې لم يحرم علی شیون فسحرګل باندې هیڅ نه حراميږي نه کمیس نه پرتوګ او نه برستن او نه د برستنی مرګره مخکې ده به قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسماعيل عن الشافعي عن عائشه فقال لها يوم المؤمنين رجل يبعث بالهدي بس ګورم مسروق راغه او اتعاشا دراغه اشیاء سخا فقال لا يوم المؤمنين يوم المؤمنين ان رجلا يبعث بالهدي یو سړی دی چې زیاد ابن ابي سفيان دی لګي خپل قرباني ال الكعبه کعبه تا ويجلس في المصر او خپل خار کې ناسي فيوسي او دی وصیت کې خلق تا ان تقلد بدنته چې نه خدار کړي شي د دې اوخه فلا يزال من ذلك اليوم محرما دې همیشه د غیر دین احرام تړون کې حتا يحل الناس تردید چې په حرم د مکه کې خلق د احرام نه فارغ شي قال مسروقی فسمیت تصفیقها من وراء الحجاب
واورید ما تست عاشی میں ورا رجال پردے شاتا حتی عاشا کور کی وکنا او ما بار مسئلے تپوس کو ما داس پوش پدی مانے زور کی ولانو ما تپوس کو حتی عاشی لقار راغی نغی لاس راواچو یا تعجبن یا تعصفن عاشی لکل دی عاشی دا وے بچیا وے دا سکوئے وے دا سکوئے پیغمبر علیہ السلام ما پخپل لاس ساوری مقلد کول گورا فقالت نووی لقد كنت افصل قلائد هدي رسول الله صلی الله علیه وسلم و مزه چما به پویل پیجنه کنا آغا قلائد انبیلونا د قربانو د پیغمبر علیہ السلام فیبعث هدیه الى الكعبه فما يحرم عليه مما حل للرجال نو حرام دل پیغمبر باندې داغه شینا چې حلال لپاد رجالو من اهلی د کور خپلنا پوښوس پری باندې کما تاسو وی حتا يرجع الناس جی باب ما يؤكل منه من الزاهي وما يتزوج منها ګورا مولانا صاحبہ دې ځن اخره پوری بدري خبري ذکر کیږي ابتدائی زمانہ دا واچو کې فقر زیات ہو پیغمبر علیہ السلام حکم فرمایلی ہو چې درې ورځو نه زیات خپل قربانه غوخه نشي سارولې قربانی وکا درې ورځې اخرى او درې ورځو نه علاوه خیراتی ورکا مقصد د حضرت داو چې فقرا سره تعاون شي او چې کوم خلک وګړي دي چا ماوي شي تا خیال ورته اج څو وخت تیر شو بعض صحابه کرام ته د دې منسوخیت معلوم نو توجه کوم منسوخیت معلوم نو لکه ابو سعید خدری ته معلوم نو ابن عمر سے عبداللہ نور رسیدلے نو دی با د دریو رضونا زائد د قربانه غوخه نخوڑلا حالانکه اگه منسوخ شیوا نو مانا اس داده چه قربانی غوخه چه کم وقت پوری خوری نو خوری شی اسم د خلقو پا فرجونو کی فرجونو کی اسم غوخه پرتی دی مخی دا باب ما یوکل من لحوم الازاہی وما یتزود منها هذا ممکن ہے باب دې بیان دا غسی چې خوري لیکيږي د غوخو د قربانونه او ما يتزود منها او هغه چې داغینه توخه کیږي معنا قرباني خوري شي او تزویدم کول شي توخه کولم شي او صلاجو کی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عامر اخبرني عطانا سمع جابر بن عبد الله قال كنا نتزود لهم الازاهي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه ومنګه ګوره توجه کا خا دی باندې سو پویږي نه زواج ما کوم خبره نه ده یو تعریف راغی ما ته وای چې یو بزرگ تماوی چې دا مطلب څه دی صحابه دې باندې بناتل چای موږ به دا وخت ځان توخه کولې ذات کولې تر مدینه پورې نو داخله د کوم ځکه قرباني نه کولې نو مام ځان چې تجاوز کوم ما یې ماتم پته نه لګي دا عجیب خبره موږ استاد ته تاسو کو استاد تاسو دغه نه کړه ما خدای بنده د مکی نه ځان سره اړلې دا توخه کو چې سنو مکی نو حل بلال ته قربانیان وکړي التبه چې سورې پاغي خوخه به وخوري او چې بیا مدینه تراتنه دلته به وخوري وما يتزود منها توخه کولی تشوا كنا نتزود لحوم الاضاحي منګه توخه کولی خوخه د قربانو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الى المدینه مدینه تا د مکینا وقال غیر مره لحوم الهدی چې دا قربانی شوی لحوم الهدی دا وخت د قربانو وي شابه وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن ابن حباب اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري يحدث انه كان غائبا دغه حدیث ما درته ښه دی غائب د کورنا فقدمت کور تراغه نو پوښګنا فقدما نو فقدم الی لحم یادکا فقدما دی راغه نو فقدم الی لحم خذي وتغوه کی خدا رته پتا فقال هذا من لحم زهايانا اذا زمد قربانه غوخه یا یاخرو نیک بخت لکه لا اذوق زي نخربا قال ذي ثم قمت فاسدم فخرجت باروتم حتى اتي اخي ابي قتاده تدريج ذرالم اخبرور اخيا في سرا جگہ ابي قتاده ابن نعمان دے وكان خاول اميداد ما اخيا فرورو وكان بدريا او دي بدريوم
فذكرت ذلك له ما تدا خبر ذکر کا فقال دی انه قد حدث بعد کامرون قد حدث بعد کامرون تا نرستو چې کوم دی حکم شرعي راغله دی پس سره په نسخ سره دا منسوخ شوی دی چلو جی وبه قال حدثنا ابو عاصم يزيد بن ابي منان خان دیش کا سامنے نہ روچے پیچھے دوسرے بندے اچھا دیش کا خالد آ گیا چلو وبه قال حدثنا ابو عاصم يزيد بن ابي وبين سلمة بن الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صح منكم فلا يصبحن بعد ثالث ایوب موڑ گئے گورا دیسے زادی کلی تو اما کدام فلما كان العام المقبل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كما فعلنا العام الماضي لقد بلکا چراغ نفعل كما فعلنا العام الماضي من بدی کال کوم هغه چل کو لکه مخکې چې کړو یا ضرور د بزیات نخرو قال ناكلوا خرای واتموا اخروای وادخروا ذخیرکای فان ذلك العام اغفر اسکنه کال چو کان بالناس جهد فخلق بان تکلیفو فاردت ان تعينوا فيها ما ارادو کو تاسو دغه امداد وکړي شابه آسان دي هغه لوک ولا وزګار عبد الله قال حدثنا اخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت الضحية كنا نملح منها فنقدم به الى النبي صلى الله عليه وسلم الضحية قرباني جو كنا نملح یا نملح منها من بسکل وخی با اچولی مالگی جنی کولی با وخو باندې مالګه به واچولا بیا من به اوچ کړي فنقدم به الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه مکینه بازار سره نبی اسلام له مدینه سره راوړل فقال لا تاكل الا ثلاثه ايام حضرت خو ویلو چې درې ورځې بغیر مخره هو ليس بعزيمه دا نفي واجب نه ولا تاكلوا معنا دا نفي د وجوب نه وا ولكن اراد ان يطعم منه اراده وا چې حضرت خلق ته اخري والله اعلم والله اعلم معنا څه شو یو محدث خستل لیکل دي والله اعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابوه وبيد مولى ابن ازهر انه شهد العيد يوم نزع مع عمر بن الخطاب فصلى قبل الخطبه ثم خطب الناس فقال يا ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين اما احدهما فيوم فطركم من صيامكم واما الاخر فيوم دا یو ورکی اختر یوم فطرکم اغرض د کوجی تاسو د روجی تاسو نه تاسو دیش مې د روجی ساتلی دي دیش راځي نو اوس خو اخره اوس کوي چې مارشه لوګه ختم شي واما الاخر فيوم تاكلون من نسوككم دا برسلم دا قربانه غوخي دي خلاص کوي فقال ابو بكر ثم شهدت مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعه فصلى قبل الخطبه خطبنا مخمزك عثمان سے دا اختر مزکنه فقال يا ايها الناس ان هذا يوم دا يورزدا قد اجتمع لكم في دان الله تعالی دې کې جمع کړی دوه اخترې فمن احب ينتظر الجمعه که څوک واړي انتظار د جمعې من اعلی والد باندې چانونا فال ينتظر انتظار وکي ومن احب يرجع او که څوک واړي چې کوته واپس شي فقد اذنت له ما اجازه ور کړې دي قال ابو عبيده ثم شهدت مع علي ابن ابي طالب فصلى قبل خطبته ثم خطب الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تاكلوا لحوم نسككم پیغمبر منع کړی وا چوخره غوخه د قربانو فوق ثلاث زیات ضرورتنا وان ما امرني الزوري انا ابي عبيده ودي علي سے تاغه حدیث نسخ نو رسیدلې او دې کې یو مسله د امیر سے کړه بل یو حدیث ته دې کې یو مسله دغه یاد کړئ بعضی علماء فرمایي چې کله په یو ورځ کې دوه اختر جمع شي لکه اختر دی او جمعه ده نو چې اخترو کې د جمعه منسوخ شو او سم دلته کې یو کال یې مزیر دي چې دوه کال شو کې درې کال شو خدا اختر د جمعې پر دی موږ چې اختر موږ نو طالبان چټي راکا چې جمعې موږ نشته حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړو غیر مقلدین به نو خبره چې غیر مقلدین دا نزدې دو کې نه ده هماره باقی ده چټ راکا تا خپل کارو کو سنبال کنه خاغه ازار انتظار کوي بس دو خبرې کوم دو خبرې کوم ها انو چټ راکا چې یو جمعه منسوخ شو ولی عثمان سے ویلو ٹھیک تو عثمان سے دا حدیث دی حضرت عثمان چاہتے ویلو اے اهل الاوالی کہ سوک زین و لار شای
دې مطلب دو معنی جمعه اوس ما اخترو کو جمعه خروستو دا چې سو کورونو ته زین لار شه نو بیا براشه دې ځکه خو اجازت د تلو دی الکا در نراتلو دراتلو نفي خو نشته دی دمه خبردار ده چې عثمان اجازت ورکول اهل الاوالی له ورکړو ځکه اهل الاوالی باندې خو جمعه فرض نه ده نو که تاسو قربانی کوي او زه بیا راتلې نشه نو پتا تاسو فرض نه دی اختر راغلی وې زو شو مطلب باندې پوښمه بل حدیث وایا به قال حدث محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم ثم ابن سعد عن ابن اخي ابن شهاب عن عمرو بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الاضاحي ثلاثا وكان عبد الله بس عبد الله ابن عمر سے چوکن یاکل بالزيت ګورا سلام راست شو کنه تیل زیتون راوړ نو پاګی سره ډوډۍ خوړلا حتا ينفر من منا تر دې چې د منا نه راغی من اهل لحوم الهدي لوجد النخل دغه خود قربانونه مطلب داو چې دی په احتیاط باندې عمل کو یا وته ناسخ رسیدلنو او یا دی عمل بال احتیاط کو او دا د خپل اجتهاد چې پیغمبر پاک د درو نه زیات به نخري نو مال زيتون تیل راځي ورته خورم زين اصلېږي سړی چې ډوړې تاسو نه پخې ټیک شو او خمزدار اخرى لسمه ته پاتې بیا سم په مریض فراغل د په ډوړې خورم او کنه نو په جمع ورته کې مریض باندې مخره او کنه 10 منټه غوډه ما دي کنه 10 منټه غوډه ما شته کینه زما مطالعه مګي